اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الشهر الحرام دا بل حکم دی او دی تپوس کی سان زما پیغمبر صلی الله علیه وسلم عن الشهر الحرام فبارد میاشتو د احترام کی قتال فی د جهاد کول پای کی قلت ورته وایا قتال فی کبیر جنگ کول پای کی ډیر لوی ګناه دی وصد عن سبیل الله او منع کول د لارې د الله تعالی نه وکفر به او انکار کول د لارې د الله نه والمسجد الحرام او منع کول خلق د مسجد حرام نه واخراج اهلی او رایستل د اوسیدونکو د مسجد حرام منه دغه مسجد حرام نه اکبرو دا ډیر لوی ګناه دی عند الله پنځ الله والفتنه اکبر من القتل. فتنه مراد فتنه کفر، فتنه د کفر او د شرک اکبر دا ډیر لوی ګناه دی من القتل د قتلولنا د جنگ کولونه په دې میاشتو کې. ولا یزالون یقاتلونکم همیشه دي دوی دا کافر یقاتلونکم چې دی جنگ کوي تاسو سره حتی يردوکم عن دینکم د دې لپاره چې دی واپس کی تاسو لره عن دینکم د دین تاسو نه ان استطاعوا چې شریدي طاقت کیږي. ومن يرتد منكم هغه څوک چې واپس شو مرتد شو منکم تاسو نه عن دینه د خپل دین نه. ارتداد دې ته وایي مرتد کېدل دې ته وایي یو سړی مسلمان او کفر ته وایي فیمت نو دې مرشي وهو کافر او حال دار چې دې کافی فاولئک نو دا کسان چې حبطت اعمالو برباد شو عملونه دي په دنیا او آخرت په دنیا او آخرت کې اولئک اصحاب النار او دا کسان ملګری د اور د دوزخ دي هم فيها خالدون یودي پای کې همیشه د پاره. ان النداسو تخویف اخروی دی اوس بشارت خوشخبری الله ورکی ایمان ولته. ان الذين امنوا بشکا کسان چې ایمان راوړل دي والذین هاجروا او کسان چې هجرت کړل دي لکه پیغمبر علیہ السلام صحابه کرام چې مدینه منوره ته هجرت وجاهدوا او جهاد یو کو فی سبیل الله پلار د الله کې اولئک دا کسان چې دي یرجون رحمت الله دی امید کوي د رحمت الله والله غفور رحیم الله بخون کې مهربان دی. یسألونک عن الخمر والمیسر دا بل حکم بیانی دی تپوس کی استانه زما پیغمبر صلی الله علیه وسلم الخمر مبارد شراب کې والمیسر مبارد جواری قلت ورته وای زما پیغمبر فيه ما اسم کبیر په دې کې گناه لوی دی او منافع للناس او نافع دی د پاره د خلقو د دنیا په لحاظ سره دنیا کې دی تا په شراب او په جواری کې نفخ کاری الله تعالی فرمایي ډیر لوی ګناه ده و اسمهما او ګناه دې دوه اکبر ډیر غټ دی من نفعهما د نشر دې دوه ويسألونك ماذا ينفقون ودي استاسونه تپوس کې زما پیغمبر صلی الله علیه وسلم ماذا ينفقون چې څو خرج کی دي په لار د الله کې پر رضا د الله کې. قول العفو وتور تو وای زما پیغمبر العفو د ځان نه سیوای مال په ځان له خرچه کوي او چې څه د سیوا کیږي نو نفلی صدقه کې تاسو هغه ورکول شي. که بنده مالدار یو خو فرض زکات په بده خامخا ورکړي كذلك يبين الله دارنګ بیان الله تعالی لكم توصال آیاتنا لعلكم یعنی احکام لعلكم تتفکرون دې لپاره چې تاسو سوچ او فکر وکړئ په دنیا او آخرت په کارونو د دنیا او د آخرت. ويسألونك او دې تاسو کې ستاره زما پیغمبر عن الیتام مبارد یتیمانو کې د یتیمانو د حقوقو کې قل تور دوای اصلاح لهم اصلاح کول دغې لپاره خیرون ډیره غوړه ده. وان تخالطوهم او کچری دی یو ځای شي تاسو سره یعنی تاسو سره خپل مال دا سکی دا شریک یتیم دی لا بلوغ سره نه رسیدلې او مال ورته د پلار نه پاتې شو نو کچری تاسو ملګری شوي تا وان تخالطوهم کچری تاسو یو ځای خپل مال د دې سره په اخوانکم ضرورت تاسو دی نو تاسو سره ښېګړه کوئ. والله يعلم المفسد الله تعالی عالم دی په فساد کوونکو باندې من المصلحین د اصلاح کوونکي نه. ولو شاء الله کچې الله تعالی غوښتل اعنتکم نو خامخا په مشقت کې به چولې وای تاسو
خو الله تاسو مشقت کې نه اچي. ان الله بشک الله تعالی عزیز حکیم زور اور دی او پوه ذات دی. ولا تنكحوا المشركات دا بل حکم دی نکاح. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن تاسو نکاح مکوئ د مشرکو خو سره حتى يؤمننا تر دې پورې چې هغوی ایمان راوړي. ولا امة مؤمن او خامخا وینځه د ایمان والا خیر دا ډیره غوره ده من مشرکتن دغه شرک کوونکي ښځې نه. داسې ښځه چې هغه کافره ده مشرکه ده نو د هغې نه وینځه مؤمنه غوره ده. ولو اعجبتکم اگر که حیرانئ تاسو لره خایف د هغې کافرې ښځې یا مال او دولت دغه کافرې ښځې نو هغې ته به اثر نه کوي او د مؤمنه مسلمانه نیک عمله وینځه ترې غوره ده. ولا تنکحوا المشرکین او تاسو په نکاح مه ورکوئ ای مسلمانانو مشرکانو سړو ته، یعنی خپله لور خپله خور دا کافر ته مه ورکوئ حتی یؤمنو تر دې پورې چې هغې ایمان راوړي. ولا عبد مؤمن او خامخا غلام ایمان والا خیر دا ډېر غوره دی من مشرکین دغه مشرک نه. ولو اعجبکم اگر که حیرانئ تاسو لره هغه مال دولت یا حسن داو. اولئک یدعون الی النار او دا کسان چې دا کافر دی بلنه ورکوي اور طرف ته. والله یدعو او الله بلنه ورکوي خلکو ته الی الجنة والمغفرة جنت طرف ته او بخانه طرف ته باذنی په اذن خپل سره. ویبین آیاته او بیانوي الله تعالی آیاتونه خپل یعنی احکام خپل للناس خلقو ته لعلهم يتذكرون د دې لپاره چې هغوی پند او نصیحت واوري د دې نه.